په 4 روپۍ په هغه وخت کې قابلان مصران ولا د پېښور نه راوستل 4 روپۍ ورځ د تجارت جهاز باندې خو میا کله ډېر مخکې ولې چې مخکې دا هسپتال ته جوړېده تقریبا په 61 کې شروع پې وشوه او کم 2 روپۍ جاړي وه په دغه ورځو کې د عمرا خان حکومت و بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو دا وخت کې زه په کوزدیر مونډا میا کلي سیمه کې موجود یم کومه چې د تاریخي یو ورثه ده او تاریخي ځای پاتې دی تاریخي مرکز پاتې تجارتي حوالې سره هم دغه شان که تاسو وګورئ نو د دې نه علاوه موږ د میا کلي په تاریخي جومات په لوی جومات باندې مشهور دی پاکې موجود یو د هغې حوالې سره تاسو ته موږ دلته چې کوم د دې ځای اوسېدونکي دي د دې ځای چې کوم سپین ږیري دي د هغوی سره به خبرې اترې کوو د هغې سره به د دې حوالې سره بحث کوو د دې د تاریخ په حوالې سره د دې د فن تعمیر په حوالې سره او دغه ټول به تاسو ته ښایو موږ سره اوسئ. الحمدلله زموږ د دې محلي خپله کمیټي د هغه د دې هر شي د هغې ضرورياتو د هغې خیال هم ساتي خوا او شا د خوړ د علاقې چې کله خلک راشي نو بیا د ماښام مونځ کې ډېره ګڼې د نورو محلو والا اکثر دلته مونځ له راځي د ماسخوتن او د ماښام هغې جمع تقریبا د 500 کسانو پورې دا یو جامع مسجد دی د جمعې مونځ پکې اړاویږي او ډېره غټه جمع دلته تقریبا د کمره چې کوم حال دی هغه هم ډکي برنډه هم ډکي او د بار شهنه کې هم 3 صفونه دي تقریبا د مخکې نه د دې جومات یو تاریخي شریعت دی مخکې نه هم دلته غټه جمعه کېده مرول استاد وختونه او د هغې نه وروستو چې نور کوم ائمو په دې علاقه باندې دا اولنی جوماتو چې دلته به جمعه کېده د ټول علاقې خلک به تقریبا دلته راتلل او جمعه دلته زما نوم بخت روان دی او زما پیدایش د هجري تاریخ نه خو 1366 دی خو عیسوي ته 1943 جوړېږي د تجارت لحاظ باندې خو میا کله ډېر مخکې ولې چې د دې ما خو لیدلی نه دی خو د نقیب جانوي چې د انګریزانو په یو تاریخ لیکلی چې دا زموږ د دمې ځای و چې کله به د افغانستان نه دغه راتله دا او یو په پېښور کې قصهخانې چې ورته وایي نو دا یوه ډاګه وه په دې کې به د یو ځای مقابله را د بل ځای نه به مقابله راله نو بیا به هغه ځای کې ناست یو بل څه به دا قصې خبرې کول نو په دغه قصهخانه باندې ویل دا ځای بیا مشهور شو دا 3 کلي په دې علاقه کې یو چینګی یعنې چې بار ته بدلو سمرقند ته او یارکند ته یارکند خو په چین کې دی سمرقند او بخارا دا خو په روس کې دي هغه وخت کې لاسونه د هغو مزلې کلي د سیدانو په نوم یادېږي د میاګانو په نوم یادېږي او صاحبزادګانو په نوم یادېږي نو دا جومات سوادګانو جوړ کړی دا نقیب جان کې د کورنۍ چې ورته وایي دا دې جوړ کړی دی نو هغه وخت کې داسې و چې کار به ټولو خلکو کاوه خو مثلا نګراني د هغو په لاس کې وه او لرګی تا راوړی ما راوړی بل راوړی خو دغه خلک و که نه چې لکه دا جایدادونه چې خلکو ورکړي خاصې ورکړي قومونه هر ځای کې په افغانستان کې مو دلته و هغه داسې وخت نه و لکه دا اوس چې او د داسې خلکو په خلکو په هغه وخت کې ډېر دغه کوه قدر عزت کوه که یاره دا جومات په دا کوټه به یې تقریبا څه د بره 200 کاله پخوانی ده او دا برنډې چې کوم ده نو دا تقریبا د 1319 کې تیاره شوې ده نو په هر څو کاله چې جوړه شوې ده نو ولې چې ډېر وخت پکې تېر شوی نو خامخا 1319 کې تیاره شوې ده اوس 1444 دی دا لرګي زیاتو د سرحداتو نه راوړي زیات پکې د افغانستان د طرف نه راوړل شوي ځنګلو نه او خو ټولې دا ځنګل وي که نه اول خو سیلاب راوړ د دوا وسم په شران ویارتلی بیا چې راوړل شو نو دې دومره لرګی و چې داسې به سړی ناست و په ځمکه دومره غټ سره ور و چې هغه خواته به نه ښکاره کېد او بیا په دې تبرګو والې و چې پېښور نه کارګر را هغه ویل چې دا خو تاسو شرمولی سوچه لرګی و یعنې د یو بس نه داسې جوړ شوي په 4 روپۍ په هغه وخت کې قابلان مصران ولا د پېښور نه راوستل 4 روپۍ ورځ دا وایي داسې صفتونه چې یاره د په 4 روپۍ جاړې اخلي زما د مخې دا هسپتال ته جوړېده تقریبا په 61 کې شروع پې وشوه او کم 2 روپۍ جاړې وه اول سرکاري کار دی او په کم 2 روپۍ سټیټ سیمنټ بیا ورته وال د کپړې بورۍ او کم په 5 روپۍ سیمنټو بورۍ وه دلته به یې راوړه په دې منډه کې به یو ټیکهدار دا بازار خو نه پاکو ځای کې دوکانونه دا جوړ کړی و د سوادګانو دغه به ورته وه منصور احمد جان سواده و دا خمزانه کې چې دي د دې کمر جانګلې ورته وایي د نقیب جانګلې ورنیکه و په دغه ورځو کې د عمرا خان حکومت و
په 1895 کې عمرا خان معزوله شو، لاړ په چترال حمله وکړه. دغه نوم د دغه عمرا خان د مان شریف خان نواب نواب صاحب د نیکه حکومت اخیسته. هغه لاړ سوات ته، د سوات د والي د بادشاه څخه کېناستو. بیا عمرا خان چې کله په چترال حمله وکړه نو 4 ورځې د چترال اعلی محاصره کړې وه. هغوی بیا په زیارت پړاو کې انګریزان د لورۍ نه مخته د هغوی نه امداد وغوښته. نو چې هغه پرې ورغلو نو عمرا خان په دغه ګډ ارنوی ورته وایي افغانستان ته لاړو. نو په افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت و، د حبیب الله خان پلار و، د امان الله خان نیکه و. هغه ولا بیا 100 ګریبه ځمکه هم ورکوه چې د انګریزانو ورڅو خلاف افغانستان حکومت پرې ډېر مرسته کوله. نو بیا یې د هغه زوی له لور هم ورکړه، خو په کور مړ شو. عمرا خان ورله لور ورکړه. په 1895 کې تللی، په 1904 کې بیا مړ شو په افغانستان کې. او زوی یې و په دیر کې په جیل کې عبدالمتین خان، هغه بیا په دیر کې مړ دی که نه. په 1961 کې دا لاول هسپتال په دې منډه کې په تنبانو کې چې فوج راغی، په 8-10 کې دلته پاکستان داخل دلته. او بیا په 61 کې د هسپتال شروع شو. نو په هسپتال کې بیا په اوقف 2 روپۍ جاړې وي. نو بیا هسپتال په تنبانو کې بیا د بنګلې ته د خان بنګلې ته رابدل شو. د بنګله کې بیا چې د هسپتال تیار شو بیا دغه ته ورووتو. دې ځای باندې سړک نشته. سړک پرې راته مشران وویل چې دا د کلي بې عزتي ده، په دې ځای کې سړک راته. اوس یې هغه د په هغه ډېرۍ کې ویل کلی ته ښکاري. او بله خبره دا ده چې داسې ټول خلک بار ته ووتو. په ګلګت کې میاکلوال شته، په پنډۍ کې شته، یعنې په چین کې ډېر پراته دي. پخوا چې تلي کوم مشران په روس کې پراته دي، هغه نسل یې دغه شوی ده. خو پنډۍ کې شته، په پېښور خو ته ډک دی. نو ټول ترې ووځه، ما غوندې ناچاره پکې پاتې شو. ټول د کلي نه ووت. اوس پکې د بار نه لکه دي غرونو مرونو نه که نه، اوس خو پکې زیات افغانان هم راغلي دي. اوس خو دا کلی ډېر غټ شو. دا تقریبا د یو 4 کالو خبره ده. خلک ولګېد او سوادګان هم راټول شو. یو قسم خو چېره جوماتونه ټول پاخه شو او زمونږ کورونه پاخه شو. دا جومات تېره شوي او بل رابېږي. نو دا برنډه دغسې پاتې شوه. چېرې دا یو قسم دغه شی هغه کې همداسې چې 1914 ګزه بسونه پکې. په دې دا سوادګان خفه وو. خفه په چېرې د زړه آبادي ده، خو دا ده چې رابېده به راڅڅېده به. فضل خان الله به چې راغی دلته به راته نقیب جان د سوات هغه الله دې وبخښه، هغه خو به ډېر راته هغه ډېرې کاپیانې زما سره څه دي چې په ډېرو دلته به چې راغی دا تنظیم والا هلکان به مړ سوه، دغه به مړ سوه. پنجابیان هم پکې راشي. څوک چا میلمه وي که نه، یا بېپاري یا څه نو هغه هم راشي دلته یې وګوري. ودرېد نور خلک هم د خوا و شانه چې راشي د چا که میلمه یا څه نو دې جومات ته راولي. دا خو اوس د دې دغه پالش د پروګرام شروع شوی دی، خو لا دغه شوی نه دی. دا ډېر زبردست دی، خو دا اوس بیخي خیرې راختلی، بیخي خراب شوي. حکومت چې وکړي خو بهتره ده، خو دا هغسې څه ووایم. قدرمنو کتونکو، څنګه چې تاسو مشرانو ستاسو سره خبرې وکړې د دې جومات په فن تعمیر سره، د دې جومات په هسټري سره تاسو سره خبرې اترې وکړلې، شاید چې دا خپرونه ستاسو خوښه شوې وي. بلکې داسې زه به ووایم چې دا یو داسې جومات دی چې په دې کې ډېر د پخوا راهیسې مطلب هغه اثار موجود دي. لرګی د دې چې کوم جوړښت دی هغه ډېر زیات مزیدار، ډېر ښکلی دی. هغه خلک کوم چې د سیالګرۍ شوق لري، کوم چې د لرې لرې ځي، یو ځای بل ځای ته ځي، هغه دې هم راشي د دې جومات دا فن تعمیر دې هم وګوري. د بل پروګرام پورې ما له عزت راکوئ. زما سره د همکار حبیب الله صدیقي. د الله په امان.